ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي صافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. محترم حاضرین ہو، دا باجا او دا ملګری سنوي نه دي، ډېر د پخوانه دی باجا کلی کې زمونږه پروګرامونه به کېدل، کله به افتتاح د قرآن وه، کله به اختتام د قرآن و. شپه به مونږ به رالو، بیان به وشو، بیا به تلو. دا الله احسان و دا الله کرم و. علما زیاد شو، ملګري زیاد شو. اوس کله یو ملګری کله بل ملګری ای بیانونه کوي او موږ یې اورو او موږ خوشحالیږو. اوس هم چې زه راورسېدم، زموږ محترم ورور مفتی مجتبی عامر بیان کو، موږ بیٹک ته ځو، د جومات ته ځو، خو ما ته پته وه چې خبر شي نو هغه بیان بس کوي. هغه خبر شو، بیان یې بس که، سیده جومات ته رالو. زه څه ووایم چې د څه باره کې پروګرام دی، بیان دی. په دې مانې رای کې یو ځل یو سړي د زوی واده و، نو هغه بل ورور و، هغه ته یې د واده ونه وي. دا بل ورور یې زیونه
د چې واده د زوی وکړه هغه ته یې وینا ونه کړه چې واده ختم شو نو هغه بل ورور چې و نو هغه کارډونه چاپ کړه او ډمې راوغوښته هغه له چیټونه ورکړل چې وګرځه ټولو خلکو ته ووایه ځان یې یاد کړه خلکو ته ووایه چې د فلاني د چرګ سنت دی او ټول به راځئ دم چیټونه واغستل او چاپ په چاپ ګرځي او خلکو ته وایي د فلاني د چرګ سنت دی او فلاني ورځ باندې پروګرام دی او ټول به راځئ خو غټ خیرات یې وکړه ورته یې ونه ویل تا د زوی د واده نه ویلې زه به د چرګ سنت جوړ کړم چې زه مې نشته چرګ خو مې شته هغه د چرګ سنت جوړ کړم په باجا کې پروګرامونه خو کېږي شاه خالد او د هغه والد صاحب دی به پخوا کورنۍ چرګ ساتلی و کله کله به پروګرام جوړ کړه او موږ کورنۍ چرګ ساتلی دی او کله یو دیوال ته خیږي او کله بل ته حلالول غواړي نو موږ وایو زه چې راشو پکې به ګپ شپ مو لګي او پروګرام به وشي خو پلار یې بوډا شه او شاه خالد مصروف دی نن یې بیا هغه دود یاد تازه کړی و نو ما ته یې وایي چې موږ پروګرام کوو چې تاسو راشئ لوڼه مې وایي کور کې ټول وایي مور مې وایي نو یې ډېره ښه ده که نه دا به هم د چرګ سنت خو به شي پکې به بیان هم وکړو بیان به ملګري واوري دینه دنیا به دواړه شي ملګري به هم ملاقات وشي لیدل به وشي او زه ورسره به موږ کورنۍ چرګ هم دی سره وکړو نو ګپ شپ به هم برابر شي په دې نیت باندې راغلي یو چې ملګري یو بل وویني ملاقات وشي او د دین متعلق یو څو خبرې وشي الله دې دا زموږ ذریعه د نجات او د خلاصون وګرځوي نو پروګرام په دې سلسله کې وو چې د ملګرو اجتماعیت یو ځای کېدل یو بل سره څه مذاکره کول زور سبق یادول نو په دې نیت باندې راغونډ شوي یو سبق زمونږ ډېر آسان دی او ډېر مختصر دی سبق زمونږ دا دی چې موږ وایو قرآن وایي قرآن زده کوي قرآن تکینی د قرآن نظام خبر کوي دا زمون یو سبق دی دا سبق د نن او د پرون نه دی دا د اتیاو کالو نه روان دی دا داسې سبق دی چې نه پې موږ ستړي کېږو او نه پې اورېدونکي ستړي کېږي نه دې زموږ زړه مړېږي نه دې د اورېدونکو زړه مړېږي او نه زمونږ ته هغه سبق داسې ښکاري چې دوباره دی او نه بل ته ښکاري کلما کررته یتذوق چې څومره یې وایو نو نور خوند پیدا کوي مزه پیدا کوي لذت او سرور پیدا کوي نو موږ یې راځئ او ځای به کېږو او د قرآن متعلق وایي یو څو خبرې وکړو یو شاعر وایي ما هر چه خوانده ایم فراموش کرده ایم الا حدیث یار که تکرار میں کنم ما چار سویلی دی غیر شوی دی الا حدیث یار که تکرار میں کنم زمانی یار اگا خبری اگا بیا بیاوام اگا می میریگی اگا بیا بیاوام اگا لذت راکی اگا خوند راکی زمان درم کتاب چپاہی جبریل امین راولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خلق و زوری دا صحابہ پہ خلق و زوری دا علماء دی امت پہ خلق و زوری دا
نو موږ له مزه راکوي چې موږ وایو چې بیا بیا یې وایو دا بیا بیا یې ولې وایو ځکه چې تله نه وي او تول نه وي او پیمانه نه وي نو درانه او سپک نه معلومیږي خواجه او تارخه نه معلومیږي اوږده او لنډ نه معلومیږي قیمتي او بې قیمته نه معلومیږي څه په تله معلومیږي څه په پیمانه معلومیږي څه په ګز معلومیږي و یو شی دی چې د هغې دپاره یو معیار دی یو تله ده یو میزان دی هغه دی عقیده او عمل عقیده او عمل هغه چې معلومه چې صحیح دی او که غلط هغه چې معلومه چې صحیح دی او که غلط نو د هغې دپاره یو میزان او یو تله ده چې هغه د الله کتاب او سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې هغه تشریح ده د الله کتاب د قرآن کریم چې هغې سره وضاحت کیږي د عمل او د عقیدې ما چې کوم آیاتونه ولوستل نو په هغې کې الله دا فرق کوي او دا دواړه جدا کوي هغه څوک چې هغه نیک عمله دی ایمان والا دی هغه یو طرف ته کی هغه فسادي چې هغه فساد په ځمکه کې کوي او روانې کوي په شرک باندې په بدعاتو باندې په بد عمل باندې په بدامنۍ باندې نو هغه بل طرف ته کی هغه څوک چې د هغه زړه کې د الله یره ده د هغه په زړه کې للهیت دی د هغه په زړه کې د الله خوشنودي او خوشحالي ده نو هغه په یو طرف ته کی او هغه سړی چې د هغه زړه کې ګډ دی پلیتي ده هغه بل طرف ته کی تقوا هغه زړه شی دی هغه زړه ته وایي تقوا نه په سر ده او نه په خپو ده او نه په ګېډه ده نه په دسمالونو او په رومیالونو ده نه په کته کته کټو ده تقوا التقوا هاهنا تقوا د دې ځای صفت دی چې زړه پاکي نو د هغې بیا اثرات راوځي او د هغې اثر بیا په مخ راځي په شکل راځي زړه پاکي نو هغه چې هلکي دومره ښایسته وي او چې هغه بوډا کېږي هغه مشر کېږي هغه نور ښایسته کېږي زړه ګاندی او پلیتي نو چې هلکي ښایسته وي او چې بوډا کېږي رس تر رزه کې شادو جوړېږي رس تر رزه بدرنګېږي ځکه د هغې اثرات هغه په مخ باندې راځي د هغه په شکل باندې راځي خو د دې معیار د دې پېژنګلنه هغه پسې راځي نو ورپسې وایي د الله په کتاب راځي خو د الله کتاب هله چې لیدبرو آیاتې د دې آیاتونو کې سوچ وکړي د دې په آیاتونو ځان پوه کړي د دې نه پند او نصیحت والی دا یوازې په خاندان نه ده خو چې کله خاندان هم ورسره شي پلار هم متقي دی پرهیزګاره دی زوی هم متقي او پرهیزګاره شي نو څومره بېسهاکه هغه نور هم ښایسته شي نو هغې یو مثال پیش کوي د سلیمان علیه السلام او د داود علیه السلام او بیا صرف هغې نه چې د هغه تقوا د هغه متقي
दागा परइज़गार सरा द जनावर ताल्लुक राशि वगम करशी साफिनातुल जियाद शी आवाज़ुने हम ब्या करशी और बागी ब्या अगर तशरीह कई और वजाहत कई नुआन लावई अन्नजलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कल मुफसिदीना फिल अर्द आया गर्जो मंगा का कसान जगह ईमान रावड़े दे व अमिलुस्सालिहाति और अमल कर देने का अमल साले ने कमल सदवई काजी बेजाई वही सालियातु मिनल आमाली मा सवा शर ने कमल आगरे चगा शारी मुकरर गड़ई ने कमल आगरे चगा पैगंबर पाक गड़ई साहबा गड़ई आगा ने कमल दे दर इंसान नदी अरबी और ने कमल वो कोटा ने नूर तनासी और खाने पिरावा के जने कमल को नेक अमल आगदे चग शरीयत आगे तायुन करे और शरीयत का मुकर्रर करे वरना कड़ी इंसानों करे कुछ शरीयत मुताबिक नहीं शरीयत मोहम्मदी वाले बराबर नहीं अगर नेक अमल न दे आज अल्लाह वही आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया अमल करे उस तरह इशराब खुदा नबशिऊर गरमता अमल करे उजान इस तरह करे खुदा बिन जहन्नमी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला नु औरत लार बांध तिरिदा यौराई बीउली जुदानु वो खत्म शुरुआ दागे पाडू कुबान दे सिर्फ सरमनवा हज़रत उमर चाहे तो कदर लो बजराश और हज़रत उमर भी आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया दाइम इस्लाम दे चामल गड़े इस तरह शरीफ खुदा नबशिऊर गरमता अमल खुकड़े हो अमल खुकई चुनी उबासी पूल अश्मा वल्लाहु कई वो तरीके में पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो तरीके में कुरान नहीं नुआगा वाले साले इंदे और वही कुरान वही वस्कुर रब्बका फी नफ्सिका तज़र्रुअन व खीफा वस्कुर रब्बका तज़र्रुअन व खीफतन व दूनल जारी मिनल क़ौली बिलगुदुव्वि वल आसाल याद कर अपना बाजुज़ाइबा दे बुज़ुर्ग की याद का पतीज़ा पुचुबानी में आदा सारों माजिगर याद आवा दो अल्लाह मां बरूबान दिया का और दे आलम दे अल्लाहू चुनी उबासी दा अमल साले न दे फिर से पकड़ पटके वाले तस्बीह में गाड़ी ताचुरी और पलास के वे तस्बीह और खलक वही जाने का अमल न जमा में अरबान दाने का अमल न दे नेक अमल आगर चाप तरीके में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दियो जिना अल्लाह वही जे ईमान दागिद पर द्री शर्त जिक्र गई और गदा फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम नदेदा सिकाल संकीद मखलूक गुमान दे चले यारसू ईमान वाला दे ना कामिल ईमान वाला निशिकी दे हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम तरानी जिसना सुन्नत वैसा लकुन न गर्दई आला मसलू की जिदई दरमियान दरागली सुम्मा ला यजिदू फी
عليهم حرجا مما قضيت بیا زړونو کې تنګسیاونه مومي د هغې نه چې ستا سنت یې فیصله وکړه ویسلموا تسلیما بیا هم غاړه دي ستا سنتو ته بیا غاړه کېښودله چې ستا په طریقه باندې کوي په هغې باندې تنګي ده او دا هم نه چې یو ځل یو بیا نه کوي بیا ورته غاړه ږدي هغه عمل صالح دی او که په دې طریقه نه وي نو الله وایي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا چاچ خلاف کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس داغی نه چې د پیغمبر طریقه معلومه شوه خو یوازې دا څنګه څوک وایي دا طریقه ده څوک وایي دا طریقه ده ويتبع غير سبيل المؤمنين حکم په مستقی کوي مبدا علت دی روان شوی دا غلارې د مؤمنانو نه چې هغوی د ایمان پر رڼا اخیستې وه الله وایي نولي ما تولى واړوله کوم طرف ته چې دی اوړېده بیا مې جهنم به ځای کړمه نو عمل صالح وي یو چې ایمان یو دویم چې عمل صالح دی دا یو طرف ته نو الله وایي أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض فشان دا هغه چا چې هغوی فساد کوونکي دي په ځمکه کې فساد په ځمکه کې یو فساد د عقیدې دی بل فساد د عمل دی بل فساد د معاشرې دی ټولو له شامل شو که عقیده د خلکو خرابوي که معاشره د خلکو خرابوي که امن د خلکو خرابوي الله وایي دواړه یو شان نشي کېدی نن خلک څه کوي یاره چې روغه پکار ده یاره چې مصلحت پکار ده یاره چې دا پکار ده وسړیا تا نو د قرآن نه نه خبر شوې تا ایمان او عمل صالح او فساد نه پېژندلی مقصد نه پېژني چې مقصد څه دی مقصد دا دی چې خلک را جمع شي مقصد دا دی چې خلک دې یو شي نه دا خو مقصد نه دی مقصد دا دی چې الله رضا شي او د الله د دین خدمت وشي څوک چې د الله د رضا کار کوي او د الله د خشنودۍ د خوشحالۍ کار کوي د هغه سره ملګری شه دا نه چې ته د مفسد او ته د مصلح په منځ کې مصالحتونه اروږې وکړه دا نه چې ته فسادي او مصلحي وکړه نه ته به د حق ملګرتیا کې حق به خورېږي او باطل به ختمېږي او که ته د حق د باطل روغې کې حق باطل یو کې دام خلې دام خ بیا نه کېږي هغه چا سره ملګرتیا بیا نه کېږي هغه چا سره تعلق نه جوړېږي چې د هغه کار فسادي د هغه کار روانوي او بیا الله وایي أن نجعل المتقين كالفجار أن نجعل المتقين كالفجار آیا ګرځو موږ متقیان په شان د بدکارو باندې نه دا دواړه جدا جدا لارې دي دواړه جدا جدا لارې دي دواړه جدا جدا خلک دي یو طرف ته ایمان او عمل صالح والی نو بل طرف ته مفسدین یو طرف ته متقیان نو بل طرف ته فاجران
نداوا پی جانی بسمانی کتاب انزلناہو الیکا واہ قربان شد اللہ نے کتابنا والا چھ زمان بستر کو گوری کرنا زمان بستر کو ہوتاو نا کو دا بیلتون بسنگا پی جانی دا جدائق بسنگا پی جانی نو آگیلے دارتا یو لن میں یار کی خود یو اسان میں یار کی خود یو آسان اتلے درتاو کھیلا کتاب انزلناہو الیکا مبارکون دادلو شان والا کتاب ہے کتاب تنوید تعظیم دبارن یولو شان والا کتاب انزلناہو الیکا مارانے گلے تاتا مبارکون خیرن کتاب دا چی چالاس کی نیولے دے نو اگر خیرن ڈکشرے دے دا چی کمشوہ کی راگ لے نو ایک اللہ خیر چھولے دے انا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہرین کمشوہ کی چراغ لے دے نو ایک اللہ خیر و برکت چھولے دے کما سینہ کی چدا اللہ خودے نائی کی خیر و برکت چھولے دے کمی خلینا چھوے لشینائی کہ اللہ خیر و برکت چھولے دے کتاب انزلناہو الیکا مبارکون و دیر برکت کتاب دے دیر خیر کتاب دے مبارکون برکت دے بکی چاہ برکت چھولے دے نوارا شل قرآن کو رکھنا چھ برکت اچولو وانا سوکو نوارا اللہ وی تبارک اللہی بیادی الملک برکت چھو گیا غزاد دے چلاغ پلاس کے اختیار اگر برکت نا چھئی تبارک اللہ احسن الخالقین برکت چھو گلے اللہ کے استاد جوڑا ان کو نا برکت چھو اللہ اور برکت ستوئی مفسرین وی الیتاؤ والنماء مع الخیری ورکول او زیادی کولے سرد خیرنا امام نصری وی کلمت تعظیم لا ينبغي لأحد الا للہ دار تعظیم او کلمہ دا بغیر دا اللہ نے بلچا لند دروا اگر کل مبارک ہوئی او کل ہوئی انا آتویناک الکوثر منتال دیر خیر درگا کوثر وی خیری کثیر دا دیر خیر میں اللہ درگا قرآن میں اللہ درگا علم دا قرآن میں اللہ درگا علم میں خیر مبل سی حسنہ میں راولی گا دیلے چھ تاریزنو لے استعمال کا دیلے چھ دسخات دا گھوڑی سرے کی دا دیلے چھ ناوی لے ورکا زامو کی ور سرے کی دا دیلے چھ پڑی سرے کی دا ننا اللہ وی دیلہ میں راولی گا لیتبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب دیر پارا چی سوچوں گی ندی پا آیات دنو کی سوچوں گی چی ندی آیات سمت لبے دی کیا اللہ ماں بسوئی دی کیا اللہ ماں تاہدم کئی دی کیا اللہ ماں منا کئی دی اوکارنا دال قرآن ہوا او اوامر و نواہی دا جمع کا چی اوامر سورہ دی و نواہی سورہ دی قرآن آیا پائی کی زواجر و تفیفات را جمع کا قرآن آیا پائی کی بشارات را جمع کا تا تبا قرآن خون معلوم شی چلا سورہ خون کتاب دے یہ آیت آیا اولک پا کی سوچو کا چی دین امخ کی سوئی دین رسو سوئی تو تا تبا بیا خون معلوم شی لیم نمبر آیاتے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ
او دین پارا چردین پنواخ لیا قلمند سمطلب بیا اقلابی و گوفا چی مشرک یا کلی والے شئی ارا قرآن باندن نپوئیگی دیو جنو الا یمسو الا المطہرون نپوئیگی نا قرآن پا مطلب باندن مگر پاکانا حضرت مجدد موید قرآن پا مطلب مویدین پوئیگی مشرک دا قرآن پا خواب نپوئیگی لیتبرو آیاتے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او دیر پارا چھپن واقعیا قلمندہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ودا قلمندو نبونا امورا دا قلمندو مثالو گورا لاریا قلمندو رزیا قلمندو لارزی خلا پریدا چاگئی لا سنو مالات کراور گریو وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ وَوَهَبْنَا داود علیہ السلام دا سلیمان علیہ السلام نعم العبد مقصود بالمدح محذوف کر دا تعظیم دا وجرہ وصل خیستا بندہ سلیمان علیہ السلام انہو اواب دیرا گرزیدون کے ہوا اللہ تا اللہ تعالیٰ گرزیدون اضرب علیہ بالعشی صافنات الجیاد کلا چپیشو بدبان دی بوقت مازی گر کی دماز وخین نباد اسنا کرا فقال انی آباد حب الخیر یان ذکر ربی حتی توارد بالحجاب نوالوی زمین اکوما من دمال سرا دپار دیادولو درم زمان وی دورا بس دا چه پتا سسیگی نا دکا ویسی رسی ننو پرتوکی امکر اتنم خجوان متیرو اچھے بیاد مولائی سے بواسو رسی نو بیاوی مولائی سے در سروستو رکو گلا جائز دا بیاوی جائز کئیو مر نا د مال سره مینا د الله د دین د پاره دا خو خوشی دی د دې وجه قرآن وایي المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا مال و اولاد دا د دنیا زینت دے د دنیا خائص دے مالا دولر سر مینا گوا داغل دنیا زینت دے خدا سنچی دن پہ قربان کا دن پہ پریدا ننا مالا دولر دید پارا گٹا چو غریب سر امدادو کبا دیلے گٹا چھ سر امدادو کبا دیلے گٹا چھ رمزو سر امدادو کبا دیلے گٹا چھ سبابا دن خدمت زائراشی زبا پکی لگو ما داونا چی بیات زکاة پر نور کئیو کمیگی وئی نم مال سر مینا ہوگا خوان ذکر ربی دپارا دے آدون درم زمان او بیایا گا سنو ورخلاص کر حتی توارد بالحجاب ترلیچ پچھو پاردو کے ردو علیہ پھر واپس گئی نیلہ رب ما باندی فقفکا مذہب بسوکی والآنات شروع شو چی چاپی کولی دانی سٹونا پڑھنائے دامر سا دینا دا معلومی چا انبیاء مسلم تش تزمین آنو لے انبیاء مسلم دا اصولو سر امینا کولا انسان کو پریدا دا زناورو سر امینا کڑیا او چو دا کم زناورو تعلق دا غی سر راگلے دا غی ذکرم اللہ قرآن کیوں گا من لے یو سبق راکو چو لازمان داری بدوئی دا دا مضمون او باسا چو طول با یوی طول با متفقی طول با یو شاندی سو دیلی و نکر یہ رجی کنا کدا اتفاق وی یہ رجی کدا یو والے وی یہ رجی کدا یو زائی وی یہ رجی کدا دا ویس مرز اغسطی ہے
نه نه فرق باکه بیلتون باکه انا فرقم بین الناس بیلتون باکه حق و باطل میں جدا کے او تب بیا د حق مرګرتیا کې حق سره ولاړی دا نه چیزی دا کام خسړې دا خسړې څو دی نستی امر کې او سره جرګو کې مرګر سي ده نو چروغه به کول نو یو نه بلا یره زرا اگله مدي روغه کې نو هغه ته څه کنه ته چای وایا هغه به چای وي دې بناستو جاوا خبره شروع کړه دغه ته وږي خو دی دې یاره ته خو وای نو بل بلا چاغه خبره شروع کړه دغه وږي خو سره به پیاله چای اوس کړه نو ته به تم خوای یو نیم دای تم خوای لکه داور ته چاوي د پلار او د زوی خلاف دی زوی دوای دا د پلار دی که صحیح او غلط دي ته باندې د دوه مای خلاف دی حق وګوره هغه ته بل دوای ته غلط باندې ته بل خبره باندې انا بدا معاشره سمي او کدا نشي کولای زمانه عربان نو بیا پارام کې نه تسبیح ځان له 15 سره پیدا کاوه او نه دا د خدای فضل او احسان دی چې موږ له الله داسې استادان راکړو داسې جماعت راکړو داسې مشران راکړو چې هغه موږ ته حق ښیلی او بیا صرف حق نه په حق کلکېدلو هم راته ښیلي دا نه چې خپل خیال پسې به روانې تباهي د انسانانو خو بدلي یو ته به یو شی ښکاري بل ته به بل ښکاري نو به سوي چې نه زما رای دا زه رای دا نه چې ته پوهې چې ته کشرې ته پوهې ته ناپوهې ته به بیا د مشر منې ته به هغه پسې ځې ته به د هغه تابعداري کې نو که کفر بواح دې نه څرګند شي نو بیا مه کوه او کله چې دا شی راغی پیغمبر پاک وایي اسمعوا واطیعوا منئ نو او اطاعت به کوئ ولو کان عبدا حبشیا هر که غلامی حبشي دا یې نن سبا هم شوي ویشتم ترمیم راغی او دا داسې شو لکه تا ترمیم سره څه کار دی ته به ترمیمونو څه پوهېږي ته خپل کار په سر واله پردي کار ته به وګاړه مه کړي نو چې پردي کار ته وګاړه مه کړي د وایي په ځای په جخ کې وتاړئ نو بیا په پول هم ناست دي ستا کار دغه نه دی هغه د غویي کار دی چې هغه به جفت سره رموي او یو یې به راکاږي ستا کار دا نه چې ته پردی کار په سر وله ستا کار دا دی چې قرآن خلکو ته ووایه عقیده او عمل د خلکو سم کا الله دې شیخ القرآن باندې رحمتونه وړيږي موږ ډېره ښکلې لار ښیلې ده ما ډېر جماعتونه ولیدل د هغوی منشورونه مې وکتل د هغوی عمل مې وکته د هغوی مجالسو کې کېناستم په الله یقین وکړه چې زه الله شکریه ادا کړم چې شکر دی الله موږ له دا شي ته مخه کړې ده چې موږ پې خوشحاله یو قرآن او سنت اصلاح د عقیدې هغوی په خپل کار کې کامیاب نه شو پلارانی په دغه غم کې لرل چې زه به کله صدر کېږم کله به وزیر اعظم کېږم زامن یې په دغه غم کې لاړل نوسي په دغه غم کې اړم دي او چېرته یو څو ورځې هغه مشرک والله ورانه ګرام شي نو هغې د غاړې حال شي او زمونږ مشران چې څه لاړم وو هغې موږ له راکړل چې د خلکو عقیده او عمل سم شي خلک د خدای کتاب زده کړي الحمدلله عقیدې د خلکو سمې شوې چېرته چې زموږ اواز رسېدلی اعمال د خلکو د سنتو برابر شو بدعات یې پرېښودل الحمدلله او 99% فرق راغی که څوک زموږ ملګری نه دی خو شرک ته شرک وایي او بدعت ته بدعت وایي رسومات باطله او رسومات باطله بیا هم ته ناامیده یاره موږ له څه نوی کار پکار دی نوی کار پکار دی بعضې هیولایي
دا طالبانی پیجنی ایولا خطا کوزه تیو جوڑی گیا منگے تیو جوڑی گیا کنٹرول تیو جوڑی گی بعض ایولائی دیدن عرص جوڑی گی فیو ځای دیگا ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقامت ورسره شرط تتنزل علیهم الملائکه نو بیا ملائکه راځي د رحمت او چې کله استقامت راشي اجه استقامت دی نن سبا خو د فیسبوک زمانه ده فیسبوک دی که فیسبوک دی نو بسار یو کور ناس دی تلمیذ پلان سبا وای نو اجه دی ګوري ته وای خدای یو لیونه نه چې سامي کوم ما مارګره ویرول مې اوسکارای کارتوس راړو ویلاس الله سے پکوي ما ته وی ضروري دا تلګان په دې ختم شي وی ما ته دا چې لنچ کارای راړو نه ختميږي ویش کارای له لته ورګه چې زمو کم په بیا لري کو ودا ختميږي نه خو مونږ چې پکې څه مکلف یو موږ باغ کوو من په دې مکلف یو چې خلکو ته د خدای کتاب وښیو د خلکو د عقیدې او د عمل اصلاح وکړو الحمدلله ثم الحمدلله مرګري ډیر شو درسونه ډیر شو بیانونه ډیر شو خطیبان ډیر شو او الحمدلله ځای په ځای باندې پروګرامونه یې موږ ګورو موږ خوشحالېږو نو وایي زه زموږ لکه دمراله او چې موږ کله وایو زموږ دمراله نو کار پوری شي نو بیا په منډو شو یعنی موږ وایو زه اوس به موږ تماشه کوو او دا مرګري به منډې وایي او دوی به بیانونه کوي خو بیا پکې داسې پروګرامونه ملګري کېږي دا یو هفته ما پنجاب کې تېره کړه بېګانه وخت رالم نن دا درېیم بیان دی دو بیانونه یو سهار و بل ماسپښین و دا درېیم دی سبا بیا په سوات کې دی بل بیا په بل ځای کې نو موږ وایو موږ به دمه شو خو بیا وایو چې زه عبادت وعبد ربک حتی یأتیک الیقین دا عبادت دی موږ عبادت ګڼو دا الله عبادت تر مرګه ډېر کوو چې تر څو ژوندي یو چې موږ نه یو مراد ما نصیحت بود گفتیم حوالت با خدا کرده مرفته زمون مقصد خو نصیحت یې کوو نور په خدای وسپارو بیا مخکې هغوی پوه شه او کار پوه شه زمونږ مینه په توحید او په سنت باندې ده زمونږ مینه د الله په کتاب ده او دا مینه د الله آباد لري په دې باجا کې زمونږ زاړه ملګري وو سرګن کاکا او الله دې وبخي سید عمر کاکا او الله دې وبخي نور ملګري مشران الله دې هغه ټول وبخي هغوی لاړل هغوی خپلې بسترې وغورځولې زمونږ نمبر دی څه زمانه بعد به موږ بیا نه یو بیا به نور یو دا به رواني او دا صدقه جاریه ده الله دې دا آباد لري الله دې ځای کې ډېر خیر او برکتونه واچوي دا د شاه خالد دی او زه دا کورنۍ دا ملګري د باجا د خواوشا الله دې آباد لري کله کله دغه سیاسي پروګرام کوي ملګري یو ځای شي پکې یو بل وینو ملاقات شي الله دې دا مینې او محبتونه زموږ آباد لري واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ